د زکات د ورکولو شرعي قانون او شرعي طریقه درې خبرې پکې بنیادي ضروري دي. اول نیت د ورکړې په وخت کې به نیت د زکات که یو کس د زکات حساب کړی او سالانه په د باندې چې څومره زکات کېدو هغه پیسې بیلې کړې وي او د زکات په نیت یې جدا کړې وي او بیا یې د هغه پیسو نه څه پیسې راواغېستې یو کس ته په زکات کې ورکوي نو که په دغه وخت کې د ده نه نیت هیر شو نیت یې ونه کړه نو هم جایزه ده. خو یو شرط پکې دی چې د ورکړې په وخت کې د صدقې یا د خیرات نیت نه کړي. که پیسې جدا کړې وي د زکات په نیت او د ورکړې په وخت کې د خیرات او د صدقې نیت وکړلو بیا یې زکات نه کېږي. د زکات د ورکولو په وخت کې د زکات نوم یادول نه دي ضروري. که یو سړی ښه وخت یې تېر کړي او حالات ورباندې راشي یار دی دوست دی رشتہ دار دی ګاونډي دی او ستا دا یقیني چې دی د زکات مستحق دی او که ته ورته د زکات نوم یادې نو دی حیا کوي شرمېږي نو دا هم جایزه ده چې هغه ته د ورکړې په وخت کې د تحفې یا د هدیې او یا د قرض ټکی وکړي چې دا زما د طرفه تحفه والا هدیه والا او یا قرض والا او تا په دې زړه زړه کې نیت د زکات کړي نه هم صحیح ده. که د ورکړې په وخت کې دي د قرض ټکی ویلي او زړه کې دی نیت د زکاتو او بیا څه وخت پس هغه سړی راغی او هغه پیسې تا ته واپس راوړي چې دا واله خپله قرضه دي نو ته ورته وایي بس ما درته پرېښې دنې غواړم به صحیح او که هغه مجبوره کړي چې نه خامخا به یې اخلي نو بل بیا هم دغه پیسې راوالي او بل مستحق دی بیا به زکات کې ورکړي. زکات په ورکړه کې دویم بنیادي څیزه تملیک دی چې باقاعده به هغه کس چې چا ته زکات ورکوي د هغه زکات مال مالک به وګرځي. دریم بنیادي شرط پکې دا دی چې د زکات د ورکړې په وخت کې به په هغه باندې قیود او شرطونه نه لګي. دا به ورته نه وایي چې دا زکات درکوم خو به دې شرط چې ته به بې حج ته ځي یا په دې شرط چې ته به بې عمرې ته ځي یا په دې شرط زکات درکوم چې ته به تبلیغ چیلې ته ځي. دا شرطونه نه پرې نه لګي. بس ووایږه که دا شرط دې هم لګولو نو په هغه کس باندې د هغه شرط پابندي ضروري نه ده او بیا ته ورسره زور زبردستي نه شو کولی او که بیا بل کال یې ته هغه له زکات ورکولو او په دې نیت نه ورکوې چې ما خو درته ویلي چې ته به تبلیغ ته ځې عمرې ته به ځې دوی پرې نه وتلې نو ځکه یې نه ورکوم په دې خبره ګناهګارېږي. بس زکات د هغه لاس ته لاړو د هغه خوښه ده چې سوځوي که سیند ته یې غورځوي که کور کې جوړوي که حج پې کوي که عمره پې کوي بس تا زکات وشو. نو د دې خبرو خیال ساتل پکار دی.